بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام با خبر پښتونخوا سره زستا سو قربا شهاب الدین هیله لرو چې روغ جوړ او خوشاله به پروګرام با خبر پښتونخوا تاسو د سونو اف ام 89.4 او سونو اف ام 96 نه نیغ پنی غاوري او د پروګرام تاسو د فیسبوک په پیج باندې نیغ پنی غوري هم فیسبوک پیج ته بلار شي التبا سونو پښتونخوا ولیکي زموږ دا پروګرام په تاسو نیغ پنی غوري مونږ په دې پروګرام کې چې په کوم موضوعاتو باندې خبرې اترې کوو زمونږ هغه اوریدونکي هغه کتونکي چې هغه د هفتې په ورځ هم دا ټیم مونږه اوري او نیغ په نیغه مونږه ګوري نو هغه ته معلومه ده چې مونږه دا باخبره پښتونخوا کې هغه موضوعات راوړو چې هغه د ملک او قوم د خیر ښېګړې د ترقۍ د سوکالۍ د امن د پاره ښه ثابتېدونکي موضوعات وي یعنی زمونږ د قوم ځوانان په خصوصي توګه باندې چې هغه ښه طرف ته مونږه د تللو کوشش وکړو او هغه موضوعات چې د هغې په معاشره کې اکثر خلک د پروپاګانډو په ذریعه باندې د سوشل میډیا دور دی په مختلف طریقو باندې زمونږ ځوانانو ته صرف د پاکستان د خلکو نه بلکې د پوره دنیا سترګې دي چې دا کم قوت د پاکستان سره ورسره دی دا به څنګه مونږه بیلاری کو او دا به څنګه مونږه د پاکستان خلاف استعمال کو یعنی د دوی د خپل ځوانان چې دا په زید دي چې د ملک په ترقۍ په سوکالۍ کې او د ملک مستقبل چونکې د دیو سره وابسته دي نو چې د وخت نه د دیو لار مونږه خطا کو په دې کې په ملک د نن د ملک نه بار داسې د پاکستان دشمن قوتونه هغه سرګرمي عمل لي هغه د خپل توانایي په دې باندې خرج کوي ځکه چې یو طرف ته مونږ وکتل پاکستان چې کم اټمی قوت پاکستان چې کم پوره دنیا ته ثابت کړل چې د پاکستان فورسز د پاکستان عوام چې هغه څنګه چې کم دینو دی یو جارحیت یو داسې دشمن مقابله ته تیار وي او نه صرف تیار وي بلکې هغه ته شکست ورکولو قابل هم وي زمونږه په دې ماضی کې کتلې شوې دي چې زمونږ په ملک کې په سیاسي توګه باندې څومره اختلافات وي خو چې کله د ملک خبر راشي نو بیا پوره قوم یو موټی وي کاغه زمونږ فورسز دي کاغه زمونږ عام عوام دي که سیاسي ګوندونه دي که مذهبي ګوندونه دي نو هغه بیا صرف او صرف په یو خبره باندې متفق وي چې د ملک امن استحکام سوکالي او ترقی او د ملک په سالمیت باندې به هیڅ قسمه سوده‌بازي نه کیږي هر کله چې دغه دشمن ملکونو ته پته ولګیدا چې دا په دې طریقه باندې پاکستان ته شکست ورکول هغه ممکن نه دی نو هغه مختلف پروپاګانډي د مختلف خلکو په ذریعہ باندې پروپاګانډي شروع کړي چې د پاکستان چې کم عوام دي او خصوصا کم ځوانان دي دا به څنګه چې کم دینو بیلاره کړل شي هم په دغه وجه کې هغه خپل دغه توانایي په دې باندې خرڅ کوي او زمون ځوانان هغه د بیلاره کولو کوشش کوي خو مونږه دغه کوششونه ناکامولو لپاره داسې فورمونه استعمالو داسې موضوعات راوړو چې په هغه باندې زمونږه ملک او قوم په مخ کې تلو کې نه صرف صحیح سمت ته دتلو جوګوي بلکې زموږ د ځوانانو سمت چې کوم دی نو هم هغه په ښه طرف ته لاړ شي حال هی کې زمونږه د وفاق ته طرف نه په آیین کې ترامیم وشو 27 آیینی ترمیم راوړل شو دغه ترامیم وشولو او تقریبا یو کم شپېته شقونو کې ترامیم وشولو په دغه باندې زمونږه داسې خلک چې هغه دغه ترامیم دغه کتلی نه وي خو په هغه باندې تبصره او په هغه باندې خپل رائے ورکوي په دغه ترامیم کې دغه یو کم شپېته شقونه چې کوم په هغه کې یو د آئینی عدالتونو قیام او ورسره چې کوم دینو دغه آئینی عدالتونه دغه آئینی عدالتونو فیصله دغه آئینی عدالتونو فائدې او په دغه کې بیا زمونږ دغه آئینی عدالتونو په قیام باندې سججان چې کوم دین یو دوه هغه مستفی هم شو د دوی د استعفاګانی د
دا د څه مطلب دی ځکه چې موږ خو چې کم خلک اوریدلی دي کم پوهه خلک هم اوریدلی دي سپریم کورټ بار اسوسییشن صدر هغې چې په دې باندې خپله تبصره کوله نو هغې وی چې دا چې کوم ججان مستفي شوي دي نو هم د دې د فیصلو د وجې نه دا 27 آیینی ترمیم راغی او دغه د آیینی عدالتونو د قیام ضرورت محسوس کړی شو آیینی عدالتونو قیام آیینی عدالتونو کمپوزیشن په دې کې پوره چې کوم دی نو د څلور واړو صوبو نمایندګي په هغې کې د داسې خلکو ناسته بیا زموږ په عدالتونو باندې چې کوم د کیسونو بوج یعنی د عام خلکو کیسونه یو طرف ته بل طرف ته سیاسي آیینی کیسونه نو دغه بوج بل طرف ته په عدالتونو باندې نو دغه بوج کمیدلو دپاره هم د وخت ضرورت دا چې داسې یو عدالت وي چې هغه صرف دغه آیینی یا داسې قسمه کیسونه چې کوم په دې ملک کې راځي چې موږ او تاسو ګورو چې د شپې د هغې دپاره عدالتونه کولاو شوي دي هغې باندې چې کوم دی نو ورځې په هغو باندې لګي په هغې کې تاریخونه چې کوم دی نو ډېر زر ورکړی کېږي نو د عام خلکو چې کوم کیسونه دي هغه پینډینګ پاتې کېږي او په عدالتونو باندې ډېر بوج وي نو دغه بوج ختمولو باندې به هر حال دا یو آیینی مسله ده دا یو تکنیکی مسله ده په دې باندې آیینی ماهرین پوهیږي نو موږ ځکه کوشش کړی دی چې په دې باندې د آیینی ماهرینو او د آیین چې کم د قومي اسمبلی کار دی هلته کې آیین جوړیږي او د هغې تشریح چې کم دی نو په هغه په عدالتونو کې کېږي زموږ د وکیلانو په ذریعه باندې کېږي زموږ سره د های کورټ او د سپریم کورټ پاکستان وکیل انتخاب چمکنی صاحب د ټلیفون په لاره باندې دی د هغوی سره به خبرې کوو انتخاب چمکنی صاحب یو طرف ته که پېښور های کورټ بل طرف سپریم کورټ او بل طرف ته د دې یو دریم دغه هم دا دی چې اولنی به ورته یا به دویم ورته وی چې دیو په سیاسي توګه باندې هم خپل فرض ادا کوي او په دې ټیم کې دیو د مسلم لیگ قاب صوبایي صدر هم دی په خیبر پختونخوا کې انتخاب صاحب پروګرام کې ته ستړي مو شوم په خیر راغلی وعلیکم السلام تاسو ډیره مهرباني شکریہ انتخاب صاحب ډیره مننه د ټایم راکولو او چونکې وکیلان چې کوم دي نو د هغې صرف دغه یو د هفتې د اتوار د ورځ چوټي او پای کې ځان له ډېر زیات انګیجمنټس کړي او بیا کې ستاسو په شان یو طرف ته وکیل او بل طرف ته سیاسي سړی نو د هغې مصروفیات ډېر سوی نو په دې وجه زه په خصوصي توګه شکرګزار یم چې تاسو راته ټایم راکو انتخاب صاحب خبره کوو په 27 آیینی ترمیم جی لږ په دې باندې راته خپله خبره وکړئ بیا به په دې آییني عدالتونو باندې لږه خبره کوو 27 ترمیم چې کوم شوی دی ګوره ترمیم ولې کیږي جی جی داسې څیزونه چې د پاکستان آئین 1973 کې جوړ شوی دی او مختلف امندمنټس راغلي دي وقتاً فوقتاً دا د هغه ټایم ضرورت مطابق دا غدي پارلیمنټیرینز یو بل پیش کی ا بل کې سزا سے تجاویز دي چې هغه لازمي وي یا ضروری وي چې هغه شي کاون نشي نه کې بیا هغه دغه راځي چې کنسټیټیوشن یو داسې ډاکومنټ دی چې کوم سټیټ رن کوي حکومت ته سټیټ رن کوي نو سټیټ کې مختلف سيزونه راځي اې کې زموږ آئین چې کوم 1973 دی هغه یو لوی ډاکومنټ دی خو څنګه چې وخت سره ضرورت راځي نو هغه سره آی کی چینجز راځي نو نن کتا 27 ترمیم وای نو آئینی ترمیم خو یو خپل طریقه ده چې هغه 2/3 میجارټي باندې هغه چې تر څو پورې تاسو سره نی برابر نو ته نشي پاس کولای بالکل او چې کله پارلیمنټیرین چې مین پرپز دی لیجسلیشن هم دا سیز دی چې دی کې د قانون سازیو کی هغه د ټول ملک د لپاره پایدار وي صحیح نو دی وخت کې کوم دی قانون سازی کړی دا د ډیسکریشن او چې 25 کروڑ عوام دی له ووټ ورکړي دي او ټونو ته اسمبلی ته لګلي دي نو هغه کبیا 1/3 برابر شي د اسمبلی 75% برابر شي نو اله یو بل پاس کیدی شي قومي اسمبلی نو سېنات نه نو دا یو پروسیجرل دغه دی کې لکه کومه چې دا غلط شوی دی نو هغه لمغه بیا ووټ ورکړي دي ممبران دي او دا غي پرایم ډیوټي ده دا ډیوټي نه چې د لختي او سړکونو پلونه جوړ کړي دي ډیوټي دا چې قانون سازي وکړي کوم د وخت ضرورت دی او چې وخت ضرورت مطابق موږ نه چلیږو نو بیا خو موږ ډېر رسو پاتې شو صحیح نن که تاسو په دې باندې ډیبیټ کوئ نو بالکل زه ورته دې ته تیار یم چې دا کم امندمنټ شوي دي دا په دې ټیک شوي دي چې د دې زموږ چې کم هغه خلک چې کم اختیارمند دي اختیارمند په ان سنس چې هغه د ووټ په ذریعه راغلي دي او هغه قانون سازي کول غواړي هغه الته کې بل وکړو الته ډیسکس کو ډیبیټ شو او پاس شو
نو دې کې زما په خیال خو دې کې څه خبره ځکه نشته چې دا خو ترمیم کیږي د بهتري لپاره. صحیح انتخاب صاحب مونږ کتلی چې په دې قومي اسمبلی څنګه چې تاسو وی چې د اسمبلو کار کاغه صوبایي اسمبلی ده او قومي اسمبلی ده د هغه پرایم ډیوټي پرایم فرایزو کې شامل دي چې هغه به بالکل قانون سازی کوي. قانون سازی د هغه کار دی. دغه قانون سازی چې کیږي نو زمونږ هم دغه پارلیمنټریان چې التناسي دا ولې زمونږ د ملک دا رویه ولې نه بدلیږي چې اپوزیشن به خامخا تنقید کوي. اوس لکه خبره ده چې د آئین ترامیم یا کم ډراپ چې کم دی هغه ته شلې او هغه ته چې کم دی نو په دغه پارلیمنت کې هغه ته غورځې نو دا چې تقریبا 27 ترمیم یو کم شپېته چې کم دی نو شقونو کې ترامیم شوي دي. نو دا چې کم دی نو لکه په کار خو دا وه چې مونږ به هله کتلي وو چې یاره د دیو دا خبره په دې بعض ځایونو کې صحیح ځکه ده چې دیو په دې ځای کې خو د دې حمایت کړی دی که نه. نو دغلته کې اول که مونږ کتل انتخاب صاحب نو پروپیګنډا دا کېږي چې 18 ترمیم چې کم دی نو هغه رول بیک کېږي او هغې کې هم داسې خبره هغې کې دغه کېږي. بیا چې وروسته خبره راله آئیني ډراپ وکتلی شو بغیر د هغې نه تجزیې کېدې دغه کېدې چې دا د صوبو حقونه او د صوبې حصې چې کم دي نو هغه دغه کېږي. دا چې راغی پای کې هېڅ هم نه نو چې دغه خبره ترې نه لاړه نو بیا چې کم دی نو په نورو خبرو نو دا به خامخا مونږ مخالفت کوو. ګوره جی ما خو یو څیز خپل دغه هم ایز وکیل د سپریم کورټ هم سیاسي کارکن چې مونږ حق کې څه فیصله راشي عدالت نه راشي د حکومت نه راشي د قانون سازی په ذریعه راشي که زه اپوزیشن کې هم کاغه ټیک یو که غلطي زه ورته غلط وایم بالکل او که زه فرض که د سرکاري بینچونو په طرف هم نه وایم چې دا ټیک فیصله وشوه خو نه ایز ا لویر ګوره جی مونږ یو کیس پریزنټ کو بیفور دی آنریبل کورټس ټیک شو جی اکثر فیصلې زموږ خلاف هم وشي مونږ آی ته بو ډاون کو مونږ ورته چې بالکل بس عدالت چې صحیح د هغې خپل دغه مطابق به ټیک فیصله کړي مونږ هغه سره جګړه نه کوو جج صاحب سره یا بل وکیل سره مخالف کوم چې اپوننټ وکیل هغه سره مونږ هماغه دغه وینو په کار دا دی چې د سیاستدانان زموږ وروڼه زموږ مشران په کار دی چې یو څیز وکړي نو دوی ته پراپر ټایمي ډیبیټ دوی ته موقع ملاویږي دوی دې په ډیبیټ وکړي چې دا غلط دی دا فرض که دا امندمنت شوی دا غلط دی صحیح آئینی کوډ جوړ شوی غلط دی فرض که دا نور څه دي دا غلط دي نو مونږ دا په دلیل سره چې خبره وکړو تاسو میډیا باندې ستا په ټي وي چینلز باندې په اخباراتو کې راشي چې فلان مستر سو ان سو ایم ان اے سېنیټر دا چې پوسټ کو په دې ګراوندز باندې په دلایل باندې ټیک شو جی او کنه زه اسی ویم چې نیمه نو مو کاغذ وشلو نو دا خو لکه میچور خلک دی یو ریسپیکټیبل پوزیشن کې دی وخت کې الله تعالی ول عزت ورکړي نو فکر دا دی چې دی قانون سازی کاغذ شلو یا دا خو د خپل د حکومت یا د خپل پاکستان زموږ ټولو دی څه د یو کس نه دی پاکستان څومره چې دی کوسيږي نو فکر دی چې مونږ د هغې قانون لا عزت ورکو چې قانون یو موږ امندمنت طریقه را کړې ده او دغه موږ ته خولې دی چې تاسو قانون سازی داسې کوئ نو په کار دی چې موږ هماغه سوچلیو که نه بیا خو دا په کار نه چې موږ دې ته ووایو چې دا موږ نه منو ولې چې زه اپوزیشن پارټي کې یم زه اپوزیشن کې یم زما لیډر به خپل زه اپوزیشن کې یم نو زه په کار دا دی چې زه دا د هغې ډیبیټ وکړم د هغې د دلایل ورکړم چې دا څیز ولې زه نه منم ولې زما دپاره ټیک نه دی او که نه به زه صرف نه منم چې زه اپوزیشن کې یم نو دا خو زما په خیال سنسیبل خبره نه ده دا څه جواز نه دی انتخاب صاحب بالکل داسې ده چې دا خو زه به یو مثال چې کوم دی نو به ورکړم لکه څنګه چې تاسو په های کورټ سپریم کورټ کې آنریبل جج ته پیش کېږئ د یو کیس په دغه کې دوه وکیلان ولاړ یو دواړه خپل دلایل ورکوي ما خو تاسو بس چې د کم دلایل چې کم دی نو په دلیل باندې به خبره کوي اوس داسې خو نه ده چې انتخاب صاحب چې کم دی نو دلیل ورکوي او مخالف وکیل راپاسي هر څه وشلی ویې غورځوي و چې دا زه نه منم دا خو هېڅ سنس نه دی که نه او دا د مطلب چې کم زمونږ څومره مونږ ګورئ جي قانون سازي په هر یو پارلیمنټ کې که امریکا ده که هغه په اسټرالیا ده که هغه په انډیا دی که چېرته هم دی نو د آئین مطابق قانون سازی کیږي هغه څوک به نه مني بالکل زما به سره اتفاق ني زه به ډیبیټ وکړم زه به خپل هلته کې ووایم پوینټ اف ویو به ریز کړم زه به میډیا په مخ کې راشم زه به د جرنلسټ ته ریکویسټ وکړم چې زما دا پوینټ دی او ما دې مخالفت په دې وجه وکړو خو صرف نه منستل خو د دې حل زما په خیال حل چې کم دی نو نه دی بالکل او انتخاب چې هم کوي صاحب دا چې کم آئینی عدالتونه چې کم په دې کې جوړ شوي دي
جی یو د پدې باندې د بعض خلکو طرف نه ډیر اعتراض دی. اول خو د آئینی عدالتونو په باره کې به وروسته ووایي، اول دا ووایي چې د دې ضرورت ولې محسوس شو. ګوره جی ضرورت خو زما په خیال باندې زه د وکیل په حیثیت به دا خبر وکم چې اوس هم په سپریم کورټ اف پاکستان کې د 2011 او 2010 پینډینګ کیسز چلیږي. 2010-2011 کې یو کیس شو جی چې هغه کې مونږ بیا جسټ ته ریکوست وکړو چې دې کو چې کوم پټیشنر او هغه ری په وفات شوی دی چې کوم ریسپونډ نه وفات شوی دی. لکه تاسو خپل سوچو کې 2010 کې ځکه جمع کوم 25 پورې داغي نمبر نه راځي. جی بالکل. نو دا به کم حد پورې په زرګونو پینډینګ کیسونه د چاور کې د پراپرټي کیسز د چاور کې د جرم او سزا کیسونه دي د چاور کې نور مسایل دي او چې کله آئینی د غراشي نو هغه شپه عدالت کولوشي چې دا خو ای ضرورت دی. نو چې کوم سړی د خپل ځمکې د پاره خپل پراپرټي د پاره خپل د ژوند د پاره سزا او جزا د پاره ناس نه دغه ضرورت نه دی. بیا پکار د چې عام شهري ته د انصاف او ماغه شپه باندې ملاوي شي. نو 2010 او 11 پینډینګ کیسونه پاتې دي. نو دی وخت کې ضرورت څه دی چې ټول پاکستان د سپریم کورټ لا او صرف ورکی 20 یا 22 یا 23 ججانی میکسیمم جی جی ٹھیک شو جی. نو هغه په بنچ کې کینی یو بنچ کې درې ججان صاحبان ناسي سپریم کورټ کې. نو تاسو ماته وایي چې 100 بنچ وي 3 بنچ وي په 3 بنچ کې بارد څومره کیسونه به وشي. بالکل. یا چرته ایجرمنټس راشي چرته وکیل صاحب ني چرته کلاینټ ني چرته نور څه داسې دغه راشي نو کیس ډیلی کیږي. ما خو تاسو د 13-14 سالو کیسونه لا پورې سپریم کورټ ته رسیدلی نه دي چې هغه کې پیښ شي. صحیح بالکل. او په دې کې انتخاب سے داسې خلک تاسو خو وی چیرې دغه د 14-15 سال پینډینګ کې شوی او بل طرف ته په دې کې داسې خلک هم چې هغه غریبانان په جیلونو کې پراته دي. هم دا کومه سزا او جزا ته ناشي کنه جی. هم دا خبره جیلونو والا سزا او جزا او دا سم شوی دی چې تاسو دا موریدلی چې یو کس اخره کې at the end of the day بری شي په سپریم کورټ نه هغه بیا مړ شوی. الله ملته مړ شوی. هغه ته هغه ژوند دغه څوک ورکوي چې دغه په ژوند باندې هغه ته انصاف میلاو نشو. او جی صحیح دا ضرورت ځکه دی چې لکه څومره موږ سره ججستا د زیاتی څومره موږ سره عدالتونو دغه لکه دی په لوکل لیول باندې خو تاسو ګورئ څومره ټریبونل جوړ کړی دي چې دا د انوایرنمنت ټریبونل دی دا د وینو ټریبونل دی دا د فیر ټرایل ټریبونل دی دا تازه ټریبونل دی 200 نه زیات. بالکل. نو دې په دې کومه هغه چې کوم بیسیک لا دا سی آر پی سی پی پی سی یا څنګه سیویل کریمینل لاندې څوک گیر دي په کار دی دغه کیسونو فیصله وشي کنه یو نی 2 کال نی 4 کال نی 15 کال نی نو 25-26 سال کې فیصله نه کېدل په اپیکس کورټ کې ځکه چې اخر نه خو سپریم کورټ اپیکس کورټ د چاري کې فیصله نه کیږي. نو دلته خو پرابلم دي کنه خلک خو بیا مجبوري سبا کوي. تاسو اکثر وګورئ جرګو ته کینی جرګي نشي جګړې ته شي زموږ معاشره کې خود روان دي کنه. ناګي یو کیس نه 3 کیس نور جوړ شي او داغي یو حل نه کی کا یو ډیسایډ په کې دی شم په دې سټیج باندې دا کیسه ختم شي. بالکل. او دا چې غیر قانوني چې کم دینو جرګي او دغه چې کم دینو هم زموږ په دې ملک شوی دی واغه د دې د وجنه چې خلکو ته انصاف په وخت نه دی ملاو شوی. او الته خلک ناشتي او بس هغه چې کم دینو فیصله کړي د بس زورور خلکو دغه که هر څنګه شوی د خو یو فیصله کړي د نو خلکو چې زموږ ته انصاف ملاو شو. بالکل جنده کوي. انتخاب سے وس لګ د آئینی عدالتونو باره کې راته وایي چې دا آئینی عدالت لګ زموږ اوریدونکو کتونکو لګ په دې باندې پوه شي چې د دې کمپوزیشن دا به څنګه جوړیږي څنګه به کیږي. او ورته آئینی عدالت کو جوړ شو لکه چیف جسټس مقرر شو هر صوبې نه به ریپرزنټیشن وي. ٹھیک دی جی. زموږ صوبې نه پیورلی کیسز چې کوم د سیاسي بنیادونو باندې کوم چې آئین څه دغه وي د صوبو میس کې خبره راځي یا د فدریشن او د صوبې میس کې صداته کی تر راځي لکه ان اف سی ایوارډ شو یا مختلف پروینشل اټونومي شو یا نور صداته خبرې شوي ناغه په پیورلی التزي چې کوم بتا سوي چې د شپې عدالتونو کولاوي کې نه کیسونو به التزي نو التزي او دا خو لکه غلط خبره چې دا یو جج دی یا د پارټي وي جج نیوټرل وي جج نیوټرلی کې چلی دی نشي داغه فیصله وکړي به چرم دی پارټي کې ني کومه دا رنگ ور کو چیرې زما کیسټي کوماله حق کرا کو خلک وې دا د پارټیو نه دا سمجي. ججز نیوټرل وی ججز د چامني ججز خپل مرات دي خپل فیسیلیټیز دي خپل انصاف کوي. داغه ډیوټي د خو انصاف کله نه کیږي چې کله په برډن زیات شي. لکه تاسو ګورئ زموږ د پېښور های کورټ کې یو جج صاحب تا کم از کم درځي
120 140 کیسه لګیدلی 120 140 ارګومنټ سم اوریدلی بیا آرډر شیټ هم لیکلی او د انصاف سره فیصله هم کولی دا تاسو ماته چې هیومنلی پاسبل ده څنګه به کیږي د ټایمینګ کې نو هغه بیا سي تر مازیګر 5 پورې ناشتي وکیلان صاحبان په دې غوسې ولی چې 5 بجې پورې ناشتي نو سبانی کې سونه هم وکیل صاحب اب دفتر ته وځي موز وکي روټي بخوري او بیا به سبانی کې سونه تیاری کې نه په کم ټیم فارغيږي عدالت نه بالکل نو لکه انصاف په کار دی او ججانو سره وکیلانو سره صحیح د ټایم د غوي نوایلی کوټ لکه ډیرو دنیا ملکونو کې شته ډیرو دا کې شته چې چېرته کنسټیټیوشنل کرایسس راځي چې د فدریشن او د پروینسز مسله وي چې د پولیټیکل مسله وي هغه به سیپریټ عدالت او خپل دغه فیصله به ما د سپریم کورټ ایکویولنت جج به دغه ججي دا څه خو بني چې یو عام دغه لیمن راشي هغه به جج شي هغه ماغه ایکسپیرینس هغه دغه به وي او کریډیبিলিټي کې نوي نو زما په خیال به هغه بیا څوک هم نه معاف کوي یا خو نه بیا خلک معاف کوي او نه دغه معاف کوي دا چې زما په خیال به پرابلم نه بلکې فیسیلیټیز به کریټ شي عوامو ته چې هغه به خپل کیسز په عدالت کې سپریم کورټ کې دا کوي او اینی بنچ به چې دنه پیورلی کنسټیټیوشنل او د چې کوم پروینسز او فدریشن او د پروینسز مسلې وي یا نور څه داسې مسلې هغه به پیورلی دا حل کوي بالکل او د دې آئینی بنچ کوم د آئینی عدالت چې کوم جوړ شو اوس په دې کې څومره ممبران او د هر صوبې نه په دې کې نمائندګي ده کنه هر صوبې نه دي بالکل هر صوبې نه 12 کسان دغه شوي دي چې فلال دا به ټایم سره لکه څنګه سپریم کورټ مخکې ادای کورټ زموږ مخکې ججانو بیا تعداد زیات شي ټایم سره دغه ورکینګ پوری هغه وګوري چې څومره پای باندې پرشر دی څومره کار وخت سره څومره نشي کېږي نو اوس اوریجنلی خو 12 کسان دي چیف جسټس مقرر شو نور ججز شو نو دا به هر پروینس ته دای کې نمائندګي وي چې د هر پروینس کس ورکیوي صحیح او په صوبو کې به د دې دغه ویل څنګه چې موږ سپریم کورټ اف پاکستان ګورو زموږ چې کوم د په مختلفو صوبو کې دا فدرل لیول باندې او منځ به دا بالته بي او دلته د صوبو نه د صوبایي سملیانو به نه به ام د دې دغه پاس کیږي کنه جی ګورې چې فدرل لا چې پاک شنه صوبایي لا نه پاس کېدو خو زما خیال دی چې دا څه خبرې کوي خو بیا چې کوم دی ګورې کنسټیټیوشن دی کنسټیټیوشن کسټوډین څوک دی نېشنل اسمبلی او سېنات صحیح نو چې کله ته امندمنت وکې په لکه 184 کې امندمنت شو 175 کو شو د کنسټیټیوشن اف پاکستان نو هغه پیورلی د فدرل ګورنمنت دی پروینسز د پروینسز مسائل حل کوي صحیح بالکل سبا کې دی شي صوبه اسمبلی لیجسلیشن وکي زموږ پروینشل او ایور کې عدالت یا بل څه جوړ کی یا ټریبیونل جوړ کی نو هغه بل دی لکه دلته کې تاسو وګورئ دا دغه ول چې د ام ټي آی ټریبیونل خپل دی چې هغه د ام ټي آی سمره دغه دی هغه چک کوي بالکل کنه جی هغه ټریبیونل کې دی شنو هغه صرف د پروینشل ګورنمنت ته زموږ د خیبر پختونخوا صوبه کې دی هغه دی لکه دا څه ګورئ جی آئین یا د عدالتونو دا صدا سني چې بس دا قران کې دي دا خو آئین دی آئین کې تبدیلیاں راځي وخت په وخت باندې د ضرورت مطابق آئین کې تبدیلیاں راتلی شو هغه په کارم دي چې راشي ځکه فار امپروومنت بالکل انتخاب چې زموږ دلته په صوبایي اسمبلی کې کوګوري زموږ د بلدیاتي اکټ چې کوم دی لوکل ګورنمنت اکټ په دې کې زما په خیر سره د سلو نه زیات چې کوم دی نو امندمنت رالل په مختلف وختونو کې نو دام د مختلف وختونو کې بیل پاس شو د مشرف ټایم کې بیل پاس شو د جنرال ضیاء وخت کې بیل پاس شو دا اوس بیل شو بالکل هم دغه ردی بدل دی د سی پی بدل دی در خپل دغه دی ډیسکریشن دی خپل اسمبلی ته اختیار دی چې ځان امندمنت وکړي انتخاب صاحب څنګه چې تاسو وی چې را ججز چې کوم دي نو په دې باندې داسې خبره کول چې را چونکی فیصله به کیږي نو فیصله به یو طرف ته کیږي یو طرف ته چې وشي نو اکثر خلکو یاره د پارټي پلانې پارټي جج دی خو جج نیوټرل پکارم دی نیوټرل ایمو نو دا په دې آئینی عدالتونو باندې چې د یو دوه ججانو صاحبانو وی چې یاره دا کې دا مسلې دي دا د مونږه استعفا ورکړلې د دې څه دغه جوړیږي ګورې جی دا خو د هغې خپل دغه دي داسې خبرې او زه په میډیا کولی هم نشم لکه دغه دی خو لکه داسې به وي د هغې خپل څه د هر چا پرایورټي وي که نه د هر چا خپل یو سوچ وي زما به دومره سروس وي دې وخت کې به زه ریټایر کېږم دې وخت کې به زه چیف کېږم د هر چا خپل یو تھنکینګ خو کې ججز دي نو هم انسانان دي که نه د خپل یو سوچ دی د هغې به کېدی شي هغې نور نشو کنټینیو کولی
خو زه ځان نه مچي باندې چا په زور کړی چې راته یو فیصله په زور وکړه زما خیال نه چې داسې بچته شي ځکه چې په زور کېږي نو خو جج د سره هم اختیار شته کنه کنټمپټ اف کورټ هم هغه سره شته څه بالکل او داسې ماته نه ښکاري چې داسې بس په زور شوي او خپل هغه سوچ ته لکه زه وکالت کوم نن سبا د جج سبا د پریدم ماته زیات وکالت کی ځان ته نور څه ذهن د پاره چې ما به دومره موده وکړه 10-12 سال مې ججیو کو په دې نفس د نشم کولې دې کې خپل قدر چې خپل کمټمنټ سي صحیح دې شي د نور څه خپل پرسنل لغوي اغه نه زنیم خبر لکه دا څه خبره نه چې دا فیصلو باندې ما ریزاین ورکونه دا څه خبره سپریم کورټ بار اسوسییشن پریزیډنټ ما اوریدلو چې اغه خبر دا کوله چې دا چې کم 27 آئینی ترمیم او آئینی عدالتونو ضرورت محسوس شو دغه شو دا چې د کوم ججانو استعفاګانی ورکړي دي هم د دې د فیصلو د وجنه دا وشو وی چې دوی فیصله په ماضی کې داسې کړي وي داسې قسمه دغه کړیو چې دا به کېدل ورته دا یو ډیر وګړي ډیبیټ دی دې باندې هر چا ځاسي ججز دي چې چا به یو حکومت کې د کړي چا د بل کړي چا به بیا خپل فیصله ریورس کړي کنه تاسو وګورئ د ټول تاسو خولې شم فقې لپاره د 3 غنټې په کار دي صحیح نو داسې لکه څه خبره نشته خو دار شمه خو تاسو خپل پرسنل لایف او پرسنل پرایورټیز وي چې د وخت کې دا کولې شم یا نشم کولې ای بخ پويږي په خپل دغه باندې خو داسې خبره نشته چې پرشرای شوې دي یا چې دا کړی دي چې ته به کې ځکه چې زموږ ملک کې جج سره هم لوی اختیار دی ای سره سی او سی شته ای سره نور داسې شته چې داسې سوي نه ای بیا ایکسپریس کړو ځان چې موږ سره دا د وشو ځکه نه کوو خو زما خیال نه دی او زه خو دایم چې زموږ خلکم او سیاسي جماعتونم امیچورټی نه خي لکه وکیلان خي لکه مونږ وایي چې موږ فیصله زما خلاف هم شي جج صاحب ته په روستو ولاړم هغه چې your case is dismissed so then thank you very much you are ٹھیک دی بالکل هغه روماني ځکه چې فیصله کړې دا کې دې شي زما پرډنی او بس هغه کړی نو او کپرس که تاسو ته اعتراض وي تاسو دا غینه چې کوم دی لکه د سیشن نه چې سیشن کورټ نه چې بر عدالتونو کې لاشم زما چې دا غي ریویژن کې لاړ شم دا غي ریویو کې ولاړ شم سره بیا اپشنز ډیری کنه بیا مخکې سټیج سره لاړ شي کنه بالکل انتخاب سے لګ ټایم بس تاسو اخلم ځکه چې زموږ د دې پروګرام مقصد او زموږ مهم چې کم کار مونږ کومګو چې د خلکو لغونته کې دا رائے چې کوم دی دا خطر ته لاړ شي او چې کومي پروپاګاندا کیږي داسې پروپاګاندا نه کیږي دا راته وایي چې هغه خلک لکه مونږ کتلی وو چې دا 27 آئینی ترمیم دا راغلی نه او د دې ډراپ راغلی نه او دا چا کتل نه او بیا چې کوم دی نو په دې باندې هغه وخت هم خلکو تفسیر کولی او وسم ډیر خلک داسې دي چې هغه دا کتل نه کته پوسټ وکړي چې یار په دې کې سدي نو هغه ته پته نشته لکه دا مونږ چې تاسو انتخاب کړی د انتخاب سبو د دې موضوع لپاره د دې لپاره چې مونږ خلک په دې باندې پوي کو چې دا کم خلک په آئین باندې پوي د آئین تشریح کولو والا خلک دی په کار دا چې د دیونه ته پوسو نو لکه زموږ د اوریدونکو ته کتونکو ته دا یو دغه چې هغه خلک چې یو شی باندې پوي نه پاغه باندې تفسیر کول دا څومره جی دلته خو نن سبا پاکستان کې یو سوشل میډیا دور دی جی او د ای آی دور دی دا چې ستا ویم ګمان کې منی ته وزید تلم نه ته به خولې چې د اسلام آباد پارلیمنت کې نه حالانکه دا په خبر کې نه صحیح او بل زه دا ویم چې 70-80% خلکو دا آئین اوسه پورې نه ویل چې کوم امندمنت راغلی دی اوسه پورې نه دی ویل ټیک ویل نه دی خو په تفسیر ټول نه زیات ومای کوي او کنه زما وینا مقصد دی چې اول خو دې وګوري چې دې کې دې اول خو دې پروینشل اټانوي او 18 امندمنت به خبره کوله چې هغه بس لاړو ختم شو ور شو هغه څه کوئی سم نو یو شیکم هغه څه نو چې هغه کې بس اټانومي ختم شي یا بل څه ختم شي بالکل ٹھیک دی کنه جی نو دا څه نشته دا غي پراپر پروسیجر دی زموږ خلک لکه دې کې به عام سړی ته څه نقصان چې دوه عدالت شي فار ایگزامپل پروینشل دغه آئینی عدالت به بیل شي خلکو ته خو فیسیلیټیز ملو شي چې 2012 او 2011 کیسز دي اب 2025 کې کم از کم وردل شي هغه جج تعداد به دومره شي چې هغه به التزي او دا بني چې شپې 12 بجې یو پټیشن دی پرایم منسٹر یا د پریزیډنټ یا د پارلیمنت خلاف څه دغه دی نو به ډایرکټ تلزي صحیح ٹھیک دی کنه جی سبب د پروینس څنګه سم مسلوي فدریشن سره اب مخه سره تلاش یو کیس په پافته کې لګي او کنه هغه ته انتظار کوي نو خلک په سفر کوي دا تاسو غتلی رسره کې په دې سو کیسز کې فل بنچ د سپریم کورټ جی فل بنچ ټول جج صاحبان هغه یو دغه کې ناسو
آی باندې میاشت یو نیمه 2 میاشتې لګېدلي تاسو ما ته دا وایي چې میاشت و نیم میاشت کې به نو خلک څومره سفر شوی چې څوک به جیل کې غریبانان وخت تیروي څوک به چې د ځمکې په دغه باندې دښمني ورته جوړېږي څوک ورته نور څه د چا پروموشن به د چا به ریورژن د چا به سروس میټر کنه د چا به فاینانس میټر دي نو خلک به څه کوي چې لکه دغه تا خو په کار دا دی چې څومره اپورچونټي زیاتي څومره ایونیو زیاتي څومره زموږ د مخکې راتلونکي وخت په اسانه تیریږي صحیح زما خو دا اوپینین دی خپل بینګ لایر او بینګ ورکر پولیټیکل ورکر چې دا سيزونه د بهتري د پاره یو موږ په دې انګل سره سوچو کو چې دا به فائدہ کوي عوام د پاره دې کې نقصان څه نشته دې کې چا باندې څه قدغن نشته دې کې چا سره جرم نشته چا باندې څه زیاتې نه کیږي او تاسو سره اپورچونټي به دی چې اپورچونټي وسو کې عمره جج صاحبان به څوک بدل کینی څوک بدل تکینی دا یو سټیټس یو دغه به وي د سپوري سپریم کورټ لیول ته جج رسیا یا های کورټ ته کنه او دا انډرسټینډینګ نی نو کې دی نشي پوسیبل نی अब څنګه فیصله لیکي اب عدالت کې څنګه ډیکټیټ کوي اب څنګه لا نه خبر نه اب څنګه کوي دا کې دی نشي نو هی مست بی لا نوینګ پرسن چې دومره ایکسپیرینس او خپل یو کرایټیری نو زما خیال نه دی چې 27 آئین ترمیم کې داسې څه شک شته چې عوامو ته به تکلیف وي عوامو ته نقصان وي عوامو ته داسې وی چې ایته به فاینانشل یا بل لاس کیږي صحیح ما په خیال باندې دا خو خوشاین خبره ده چې مونږه دا کیسونه چې کم د 14-15 سال پینډنسي دا ختم شي او چې کم دا نوی زموږ د کرایسس ملک راځي دا کنسټیټیوشن کرایسس د فدریشن او د پروینس کرایسس دا به زر حل کیږي او بل طرف ته حل کیږي په دې دغه باندې به بوج ني صحیح اخیری پوښتنه انتخاب سے تاسو ډیره مهمه خبره کړو زم په اخر کې د قضیه تراتلمه چې تاسو وی چې په دې وایشتم آئینی ترمیم کې داسې هیڅ خبر نشته چې هغه د عوامو په نقصان باندې په زیان باندې تمامېږي زموږ پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی نو یو پروپاګاندا کوي هغه وی چې یاره د آئینی ترمیم صرف او صرف زموږ خلاف راغلی دی د دې خو دا جواب درکم جی چې دوه درې د مخ کې امن جرګو شو او په صوبایي اسمبلی کې زه خپل اور کې موجود هم خپل پارټي ما ریپرزینټ کا مونږ ټول پولیټیکل پارټیز مذهبي پارټیز سره د وکلا بار کونسل سره د میډیا والا ټول سماجی د میډیا جرنالست د پریس کلب صدر سماجی دا خبرو کوي چې مونږ په دې پوینټ ټول تاسو سره ته حساب سره بزما political differences we or not at the stake of Aman or Pakistan. Pakistan د پاره موږ ټول یو امن موږ ټول غواړو نه مرکز والا خلاف دي نه بل سو خلاف دي صحیح کنه جی دا لکه غلط سوچ ته لکه پی ټی آی وایي خلاف اجازه ته چې پی ټی آی حق کې فیصله کیږي نو آیا موږ دا وایو چې دا زموږ د پېښور های کورټ چې دی نو دا پیورلی د پی ټی آی های کورټ نه اس کله نه پرون زما یو کیس کې فیصله راغی جواد علي ورسز ګورنمنت چې دا پروینشل روزانه د غزي اسلام آباد باندې درنه کوي او ګورنمنت وسایل او د ریسکیو ګاډي او د ایمرجنسي ګاډي او ټیمي ګاډي ځکه های کورټ فیصله وکړي چې نه دا به نیوز کیږي ځکه دا خو سرکاري املاک سرکار لپاره دي پرایویټ جلسو لپاره نه دي روز وایي سوي چې دا زموږ مخالف دغه داسې کلنی او انتخاب سے په دغه باندې لګه خبره ډیره مهمه میرټ باندې فیصله کوي چې څه په میرټي کیس کې څه میرټ وي آی باندې فیصله کوي نو دا لکه کای وی سوچ پینو زه نه پوهیږم چې ولې دا سوچته مې چې خلک دي خپل خلک دي کې لکه ډیر سینیئر پولیټیشنز دي او ته پته چې نه دا هیڅ خبره نشته صحیح انتخاب سے به ما خو وی چې دا اخیری پوښتنه خو تاسو دغه کیس مانه پکې یو دا خو چې تاسو د دغه لګونته کې ذکر وکړو ډیره مهمه فیصله راغلی چې یاره سرکاري ماشينري سرکاري وسایل چې کوم دي نو هغه د سیاسي مقاصد د کیس لګونته بیک گراوند شارټ کې ویم خجی دا جواد علي یو زما کلاینټ او هغه بزنس کوي د پراپرټي او د ترانسپورت خجی نو هغه یو افیس پېښور کې دی یو په اسلام آباد کې دی خجی نو چې کنه درنه نو په میاشت زموږ غټول دغه شی په لکونو روپو زما تاوان نشي امپلایز چې کومه سم مزدور خلکي هغه بیروزګار شي دا ټول دغه نو دا سرکاري سيزونه استعمالي کې دي د پاره ټیک نو هغه د آرټیکل 4 5 او د 25 لاندې موږ دا کړو 15 او 16 موبیلیټي خجی نو هغه آئین مونږ ته دا وایي چې 15 لاندې چې مونږ یو دینه بل ځای فریلی موخ کې دی شو خو not at the stake of security of other place ٹھیک ده کنه لکه دا نشته چې وځي کې د 144 لګیدلې د مونږ لاړ شو
الته ځان سره کلاشینکوف هم یو څه د 144 کې 15 کسانو زیات یو ځای نشي سمبل کېده جی جی ٹھیک شو بیا په موږ نه ځان سره نشوړي نو عمده که شی چې دی بیا ویلې چیف سیکرټری صاحب کمنټس کوي چې مونږ خو اډیو ویکلم نه دی هیر ته خبره ده نو بیا موږ تانینا ریپورت روغسو 200 سرکاري گاډي ورکې دی ولې شو 200 هغه اف آی آر درجو دا غي نمبر درجوي دا غي د غوچ دا ټي ام ای گاډي د ریسکیو گاډي د فایر بریګیډ گاډي ری ټیک شو نو ټیک دی جلسو هر چاته اجازه ته فری موومېنټ اجازه ته خو دا خپل وسایل د استعمال کی د سرکار وسایل استعمالول از ټوټلی رانګ ټیک نو هغه بنچ محترم هم دا ډیسیژن ورکو آرډر ورکو چې کلم داسې صدغې فیوچر کې نو خپل ذاتی دی کوي صحیح او د قانون پاسداري دی کوي او سرکاري وسایل دې نه استعمالي په خپل جلسو باندې ډېر مننه نو دا جی زموږه ریټوي ډېر مننه جی بالکل ډېر مهمه فیصله راغله ډېر مننه تاسو ټایم ماغستو خو زموږه د دې پروګرام مقصد او اهمیت همدغه چې عوام په یو خبره باندې اغي چې دغه د پروپاګاندا په ځای باندې په اصل حقیقت باندې پوي شي او دغه انتخاب چمکني سیب چې هغه د سپریم کورټ اف پاکستان وکیل دی او اغي دغه چې کم اغي په د 27 آئینی ترمیم او ورسره د آئینی عدالتونو دومره په تفصیل سره اغي خبره وکړه مونږ تاسو واوریدل او په کار داده چې لګونته کې اوس نن سبا خو ډیر اسانه شوی دا چې مونږ سوشل میډیا د مختلفو داسې شیونو د پاره استعمالو چې دغه هیڅ پیدا نه وي نو په کار دا چې مونږ دغه سوشل میډیا دغه خپل موبایل د تعمیري سوچ د پاره استعمال کو هر شی چې دا مونږ وګورو وس کومګه په خپل موبایل کې وګورو نو مونږ به دا 27 آئینی ترمیم ټول مونږ وګورو په اردو کې کتل شي په انګلیش کې کتل شي په غي باندې ځان پوهلو شي کفرس ک بیا دغم نه نو بیا زمونږ په کور کلی په محله کې داسې چې کم دینو پوهه خلک دي ریټایرډ بیوروکریټس دي وکیلان دي دغه دي نو هغه خلکو سره په کار دادي چې موږ خبرو وکړو په غي باندې چې کم دي نو ځان پوهه کو سنگین خان اډوکیټ زموږ سره د ټلیفون په لار باندې دي او دا غي سره به خبره کوو چې زمونږ وشتم آئینی ترمیم شوه دی ورسره آئینی عدالتونه جوړ شوي دي چې په دغه باندې سنگین خان اډوکیټ چې کوم دی نو دا غي سره دی السلام علیکم السلام علیکم سنگین خان پروګرام کې تهر کالیو په خیر راغلی او زبم دغه خبره کوم چې وختي زموږ سره انتخاب خان چمکني خبره کول نو هغه ته مې وی چې وکیلان چې کم دینو صرف د هفتي اتوار ته پته مې چې دا برازي او ځان له خټیر کارونه جمع کړي په سپکور کلی کې په اسلام آباد سې یو ځای بل ځای کې غم خادیانی وی چې دیله بزو نو په دې کې چې موږ له ټیم راشي نو موږ په واقعي ډیر زیات مشکوري نو ډیره مننه جی نه مننه جی سنگین خان په وشتم آئینی ترمیم باندې خبره کو نو ما چې په دغه باندې تاسو خپل رائے راته راکړئ چې سب جی د دوه درې خبرې دي یو د الیکشن کمیشن په حواله باندې یو ډډلا کو ها ټیکوا هغه دغه صحیح شو دویم د عدلیه په حواله خبرې دي جی زیاتې او نو دا موضوع خو داسې د چیرې د عدلیه ازادي په کمپرومایز شو ها عدلیه کې چې کم د اپوینټمنٹ کې د ایگزیکټیو رول راغی په دې یو تنازع ده خجی بنیادی خبره ده چې کتا سو وګورئ زموږ د سپریم کورټ تاریخ ها نو صدته شاندار نه دی پاتې ها کله انساني حقوقو په حواله باندې شي کله سیاست کې د مداخلت په حواله باندې شي هم دا سپریم کورټ د پنه باندې پابندي ولګوله هم دا سپریم کورټ د بوټو پانسی کو او بیا هغه فیصله وکړه چې دا چې کم دی نو عدالتي قتل شي عدالتي قتل هم دا سپریم کورټ چې ګیلانی صاحب نه حل کو هم دا سپریم کورټ چې بیا د ټرایل سپرویژن یې واغستو نو شریف کنویکټ کو هم دا سپریم کورټ چې همیشه 215 ججان بد دغه سره سیاسي نوعیت کیسونه اوریدل جی او سیویلین دغه چې کم دی دا به انډرماین کوو خجی اوس دا یو کوشش دی وکړو چې د کې د ګورنمنت یا د ایگزیکټیو رول زیات راشي صحیح نو کنن موجوده دا سیاسي حکومت غړي چیرې دا به واقعي زمونږ رول نو ما خیال دا بردي رول نه ټیک رول به هم دا چا سره چې چا مخ کې
دا سپریم کورټ چلولې دی. خجی اوس په دایمي عدالت په شکل کې چلای. ها اپوینټمنټس وشو، تاسو اپوینټمنټس ته وګورئ. جی جی ټیک دا لکه موږ اصولي تور د دې حمایت کو چې یو کنسټیټیوشنل کورټ ضرورت شته. خجی ټیک ده جی. ها نو کنسټیټیوشنل کورټ کې چې کوم اپوینټمنټس رااله سره داس مخه ته، ها نو هغه ټول اپوینټمنټس باندې ډېر لوی سوالیه نشان دی. ها د دې صوبې نه کوم اپوینټمنټ وشو، آیا دا د سپریم کورټ د آئینی عدالت جج جوړېدو معیار پوره کوي کنه پوره کوي؟ دغه سپریم کورټ کې چې امین الدین صاحب تللی دی، سپریم کورټ دغه ایلیویشن په دې باندې شو چې را سیول کیسز د پاره موږ ته د ایکسپرت ضرورت دی. خجی آئینی امورو کې د دې هیڅ قسمه دغه نشته. حکومت دا د ریفارم په نوم باندې دا امندمنټس اوم کړه. خجی نو عملاً چې اپوینټمنټس کوم وشو نو هغه دغه چې کوم دی هغه بلای کوي. صحیح. دویم خبره ده چې د پارلیمنت په خپل په لیجټمسي باندې ډیر زیات سوالات دي. خجی 2024 الیکشن پس ماحول کې شوه دی. ها هغه باندې کم کنټروورسیز دي. ٹھیک. آیا دا پارلیمنت د آئینی ترمیم کولو اخلاقی او سیاسي جواز لري کنه لري؟ جی. نو دا د سوالونه چې په دې حواله باندې به دا کنټروورسي مخکې زی. دا ترمیم خو شو، خو دا تنازع به مخکې زی. صحیح. دا آئینی عدالتونه تاسو وی چې را آئینی عدالتونه یو خکار دي، او بل زبم دغه ویما چې تاسو څه غنئ چې زموږ آئینی عدالتونه ک جوړ شو نو دا یو خبره نه ده چې کم سپریم کورټ کې زموږ کم کیسونه وو چې هغه تقریبا په کلونو خلک دا غینه سفر کېدل او د دې نه په دې حواله خو جی بالکل دا ریفارم ضروري وو. جی ځکه چې سپریم کورټ همیشه د پاسه تاسو ګورئ نو عام لیټیګنټس کیسز بم داسې پراته وو. سیاسي نوعیت کیسونو لپاره ولس ورځ یو شل ورځې به فل کورټ بیزی وو، مصروف وو. بالکل ټول ججان به مصروف وو. نو ټول ججان به هم هغه توجه چې کوم وو ابا سیاسي نیچر کیسونو طرف ته وا. نو په دې حواله باندې سپریم کورټ څخه صرف د سیول کرمنل اپیلیټ کورټ جوړ شو، آئینی عدالت یو جدا عدالت جوړ شو. نو دا سبب خبره نه ده. خی ښه ټیک شو. او دا سنگیر خان وختي ما د انتخاب خان نه ام پوښتنه وکړه، ستاسو رای به هم په دې اخلمه چې بعضی سیاسي ګوندونه وایي بلکې زمونږ چې دلته کم حکمران جماعت ته صوبه کې اغي چې کوم ته دا خبره کوي چې دا ترمیم صرف او صرف زمونږ خلاف شوی دی. دا څه خبره شته پکې؟ نو دا څه دی جی، دا نن چې کوم حکومت جړه فریاد کوي، ها یا کوم پارټي جړه فریاد کوي، خجی اسلام آباد های کورټ کې دا شوکت صدیقی په څه طریقه باندې لري کړی شو. ها هم دا حکومت ته د فایزیسا سره سلوک کړو. ٹھیک. د جنرال فیض نوم پکې راتلو چې جنرال فیض په وینا باندې د دوه یو د سپریم کورټ جج جی جی او یو د اسلام آباد های کورټ جج په فارغ کړو، رخصت کړو. صحیح. نو دا خو مشکل د سیاسي دغه دار چې کله دی حکومت کې بیا هر څه ټکی جی جی بیا چې کوم ناروا کیږي هغه بیا جایزي. صحیح. خلک امر واقع وشو هم دا نن چې جړه فریاد کوي د آئین او د انساني حقوقو خبرې کوي، په ډایرکټ په سیویلینز باندې فایر وشو، دوه الیکټډ ایم ان ایس په کې ارست شو، پای باندې د قتل مقدمه وچلې ده جی، د دهشتګردۍ کیس په جوړ شو. دی وزیرانو سوي چې دانن کم چې غویر از دی او هغه د آئین او د خبرې کوي، هم دی وته کوتامار مهم نه دی ویلې د پارلیمنت په فلور باندې هیڅ د دې دغه جسټیفیکیشن نه دی کړی. دا اسمبلی د اسد قیصر سے په دور کې چا چلوله؟ جی یو لیفټننټ کرنل نه چلوله. جی دا خو چې کله دی په حکومت کې بیا یو خبره ای ټیک چې د حکومت نه بار شي بیا د انساني حقوقو د آئین دی ترایات شي. دغه ورته راځي. نو دا پروجیکټ چې راغلی دی د ملک چارټر اف ډیموکراسي او شو پولیټیکل پارټیانو یو رول اف گیم سیټ کو داګه دورانولو د پرمدا عمران پروجیکټ شروع شو. جی اوس نن دی دا آئین او د قانون خبرې کوي. دا وګوره د 2014 نه چې کم سیاسي عمل شوی دی په سیویلین سپریمیسی باندې په پارلیمنت باندې کم حمله غیر جمهوری قوتونو زموږ د اسټابلیشمنت کړی هغه د دې پروجیکټ حصہ ونن کدي سزا خوري. صحیح.
ټیک چې دی په بل طرف ته لاړ صحیح هغه چکر لګ بدل بل روخ واغستو صحیح نو دا زما خیال لکه دغه خبره شي نو په ټول پولیټیکل پارټیانو لا صحیح د یو کنسنسس ضرورت شته ټیک سو پورې مطلب د پولیټیکل پارټیانو ځان خپل یو رول اف گیم نه سیټ کړي نن یو د اسټابلیشمنت په کې کینه حکومت کوي هر ناروا تروا وای صحیح چې کله اپوزیشن ته شي بیا بدله خبره بیا باغی باندې بدله خبره دا عمل کنن کم کیږي نو 2013 نه د 2022 پورې دا عمل هم دی پی ټی آی په خپل نه دی کړی صحیح د عمران خان په خپل نه دی لیډ کړی جی ټیک ډیره مننه سنگین خان زموږ سره د خبرې کولو زموږ د ګرانو اوریدونکو سره او ګرانو کتونکو سره دو وکیلانو صاحبانو او زموږ هم دغه مقصد و چې دا چې کوم ویشتم آیینی ترمیم راغلی دی په دغه باندې د هغه خلکو رای واخلو چې کم خلک د آیین او د قانون هغې تشریح کوي زموږ د پروګرام با خبره پښتونخوا وخت سرترسي خپل کوربه شهاب الدین لور کې اجازه چرتم چې خاده و باد و سید الله پامان